عوامو ځوانانو ماشومانو مشرانو ډېر په ګرمجوشۍ سره د هغه استقبال وکړو او د هغه پذیرایي وکړه زموږ حوصله افزایي عزت افزایي وکړه زه د ټول قوم شکریه ادا کوم او د الله تعالی لاک لاک شکر ادا کوم چې الله تعالی د قوم په زړونو کې د جماعت اسلامي او زموږ د مشر سراج الحق صاحب محبت اچولی دی او انشاءالله تعالی دا ورځ دا ملک به یو ورځ نه ورځ خامخا دلته به اسلامي انقلاب راځي دلته به اسلامي نظام نافذ کیږي انشاءالله دا قوم به په صحیح طریقه باندې خپل ووټ استعمالوي جزاک الله خبرې تاسو واورېدې خو د هغو په خبره کې یو مزه وه یو خوند و یو سچایي وه که موږ د ډېر مشران لیدلي خو د هغو په خبرو کې داسې سچایي نه وي هغه نن د سچایۍ مطابق ټولې خبرې وکړې او داسې خبرې چې قوم یې راویښ کړو که د دې نه وروسته هم زموږ د سوات عوام په دې خبره نه پوهېږي هغو چې کومې خبرې موږ ته ښکاره کړې ځکه موږ خو وړوکی سیاست کوو د لارې کوڅې هغو موږ ته د پوره پاکستان هغه سیاست په ډاګه کړو د دې نه پس دې هوا هم چې امین صاحب له ووټ ورنکړو یا یې په هغو اعتماد نه کړو راتلونکي وخت به موږ زموږ بیا داسې خوارو زاري او په لارو کوڅو کې به لګړېږو زموږ د تپوس په څوک نه بسم الله الرحمن الرحیم زما برکت علي نوم دی زه د بند ویلیج کونسل نه نامزد امیدوار یم جنرال کونسلر دپاره او نن زموږ دل سره سراج الحق صاحب راځي د بلدیاتي الیکشن په حوالې او زموږ د ټول قوم ته د ټول عوامو ته دا اپیل دی چې د پاره د خدای که تبدیلي راوستل غواړئ که حقیقي معنو کې خدمتګار راوستل غواړئ نو تاسو را ټول خلک پیژنئ د دې لارو کوڅو دي او په دې ووټ باندې نه کفر راځي نه اسلام راځي خو هغه خلک منتخب کوي چې کم تاسو له خدمت کولی شي تاسو له تاڼه تحصیل کولی شي تاسو له هسپتال کولی شي تاسو سره څنګ په څنګ ودرېدی شي هغه خلک مه منتخب کوئ چې بیا د شناختي کارت فارم هم نه پېژني چې په دې کې دستخط په کم ځای کې کول غواړي نو زما ټولو خلکو ته ټول سوات خلکو ته زه دا اپیل کوم چې تاسو د صحیح نمایندګانو انتخاب وکړئ په دې بلدیاتي الیکشن کې جمعه اسلامي چې کم امیدواران ودرولي دي هغه ټول د چا نه پټ نه دي د ټولو هغه کارکردګي چې ده هغه د مخکې نه خلکو ته ښکاره ده دا هغه کسان ولاړ دي چې کله دا خلک د سوات نه ایډیپیز شو نو په درګۍ کې په دې ځای کې ورته دې خلکو د خدمت په شکل کې کیمپونه لګولي او د خلکو د دې ټول قوم خدمت په صحیح معنو کې کړی دی که زلزلې راغلي دي دا د جمعه اسلامي کارکنان او دا کم کاندیډیټ چې ولاړ دي د خلکو خدمتونه کړي که زلزلې راغلي پای کې کړي که سیلابونه راغلي پای کې کړي نو موږ دې قوم ته دا اپیل کوو چې تاسو د صحیح دیانتدارو خلکو انتخاب وکړئ انشاءالله ستاسو مسلې به ستاسو په درشل باندې حل کېږي زما رحمت علي نوم دی نیوی کې هم جنرال کونسلر ته ولاړ یم اوس 3 بجې زموږ امیر صاحب راځي امیر پاکستان سراج الحق صاحب هغه ته په استقبال ګیل ته ولاړو او دوی کې په جلوس کې ځو نشاط چوک ته هلته موږ خپل جلسه شروع کوو څه بجې زموږ په چوکونو کې ولاړ دي شادره کې ولاړ دي پیپل چوک ولاړ دي چوک کې ملا استقبال نه بعد بیا جلسې ده زه د نیوي کلی مقامي امیر یم طورحمان مې نوم دی او دا سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامي پاکستان سوات ته تشریف راوړي او په وتکي په چوک کې په شادرې په چوک کې په پیپل چوک کې د هغې استقبالونه دي او موږ د نوي کلي او د بڼ خلک چې وي هغه راغلي یو دا په استقبال کې ولاړو او سوراب خان چوک کې به د هغې استقبال وي د هغې نه بیا وروسته دغه کېږي جلسه به کېږي او زما د خلکو ته پیغام دی چې تاسو پی ټي آی والا هم وازمېیل او مسلم لیگ والا هم ازمیلی پیپل والا هم ازمیلی دي او دا ځل چې دی تاسو واحد دغه پارټي ده جمعه اسلامي والا چې دا تاسو وازمې او انشاءالله چې که دا په طاقت کې رالو څنګه چې پی ټي آی والا یا پیپل والا یا مسلم لیگ والا څنګه په طاقت کې راغلي نو انشاءالله دا به ستاسو د دې ملک دپاره او د دې قوم دپاره او د ټول عالم اسلام دپاره به